په دنیا کې ډېر څیزونه داسې دي چې د حجم او د جسامت په لحاظ سره خو په ظاهر کې ډېر غټ ښکارېږي، خو د وزن په لحاظ سره هغه دي کمه، لکه بوس شو، مالوچ شو، لرګی وغیره شو، دا څیزونه واښه شو. جسامت په لحاظ سره ډېري خو وزن یې کمی، او داسې بعضې څیزونه مونږ تاسو وینو چې جسامت په لحاظ سره په ظاهر کې ډېر واړه ښکاري، کم ښکاري، وزن په لحاظ سره ډېر زیات درانه، لکه اوسپنه شوه، تانبه شوه، پیتل شو، ګټه شوه، دغه څیزونه سیمټ جسامت په لحاظ سره کم دی خو وزن یې ډېر زیات دروند دی. نو څنګه چې په دنیا کې په دې څیزونو کې موږ ته تفاوت ښکارېږي، فرق پکې موږ تاسو ګورو، جسامت او وزن په لحاظ سره فرق تفاوت موږ تاسو ته ښکارېږي پکې. دغه شان د قیامت په ورځ د بنده په اعمالو کې به هم تفاوت وي. بعضې اعمال او په ظاهر کې به ډېر غټ وي، ډېر زیات وي، خو په تله د میزان کې به وزن کمی، او د بعضې اعمالو جسامت او وزن به په ظاهر کې ډېر کم وي، خو په تله د میزان کې به د هغې وزن ډېر زیات دروند وي. نو څنګه کم عمل، کم داسې عمل دی د بنده په اعمالو کې چې د قیامت په ورځ به جسامت په لحاظ سره هغه وي کمه، خو په تله د میزان کې به د ټولو اعمالو نه هغه دروند وي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت په ورځ به د بنده په اعمالو کې د ټولو نه زیات وزنی عمل په تله د میزان کې د بنده ښه اخلاق